دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه ده د هغې د سر ویښته ډیر نری دي او کمزوري دي او اوږده شوي دي، نو هغه وایي که دا زه لږ غونتې کټ کړم نو دا به مضبوط هم شي، ښکلي به هم شي. خو نو په دې غرض باندې هغه دغه ویښته کټ کول غواړي او د زینت دپاره او د نارینهو سره د مشابهت څه غرض نشته. نو آیا دغې ویښتو کټ کول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې ویښته الله تبارک وتعالی زنانه دپاره د زینت او د ښایست یو ذریعه ګرځولې ده، لہذا بغیر د څه عذر نه زنانو دپاره خپل ویښته کټ کول دا جایز نه دي. دا تاسو چې کوم عذر وایي که هغه ویښته نري وي کمزوري وي او کټ کولو سره هغه ښه کیږي نو دوره حده پورې کټ کول جایز دي چې څومره ضرورت وي. ډېر زیات واړه کول او نارینو سره د مشابهت هغه به ناجایز وي. باقي د ویښتو د اصلاح دپاره او د ویښتو د مضبوطولو دپاره لږ غوندې کټ کول دی کې څه حرج نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې کله په یو کس باندې غسل فرض شي نو موږ دا اوریدي دي چې دی به پوزه کې 3 پیرې اوبه اچوي او داسې طریقه باندې به اوبه اچوي چې پوزه به ترخی. نو دی وایي چې آیا دا پوزه ترخول ضروري دي او په غسل کې پوزه لوندول دننه د دې څومره حد دی او د ښځې او د سړي دپاره په دې حکم کې څه فرق شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې کله په یو انسان باندې غسل فرض شي برابره خبره ده که هغه نارینه وي او که هغه زنانه وي. نو د پوزې د لوندولو مسله دا ده چې دا پوزه چې کوم ځای پورې اډوکې راکوز شوی دی او د هغې نه پس د غوښې واله ایسه ده، نو د غوښې واله دا ایسه لوندول دا فرض دي او دا ضروري دي. نو دغه ایسه چې لونده شوه نو د غسل هغه یو فرض ادا شو. باقی پوزه ترخول دا د احتیاط دپاره بیانیږي، ورنه بذات خود پوزه ترخول دا فرض نه دي، د غوښې دا ایسه دننه لوندول دا فرض دي. دا ملګری تپوس کوي چې ناسوارو سره موس کیږي او که نه کیږي او دی د ناسوارو یو خاص قسم نوم علي چې دغې ناسوارو سره موس کیږي او که نه کیږي. نو جواب دا دی چې اصولی خبره دا ده چې کله یو سیز د پاک سیز نه جوړوي نو هغه که په جیب کې پروت وي نو هغې سره موس کیږي او که پلید اجزا په هغې کې شامل وي نو بیا هغې سره موز نه کیږي. عموما ناسوارو کې څه پلید اجزا نه وي نو په دې وجه اگر چې بهتره دا ده چې د موز په حالت کې ناسوار د جیب نه لرې کړی شي، خو که چا جیب کې پراته وي نو موز ورسره کیږي. او دا تاسو چې کوم خاص قسم وایي نو د هغې ما ته پته نشته چې دا کوم قسم ناسوار دي. ما خو تپوس وکړو خو دلته څوک پیژني نه، د هغې باره کې څه نشم ویلی، خو اصولي طور خبره ده ښه ده که په هغې کې څه پلید اجزا شامل وي نو بیا ورسره موز به نه کیږي او که پلید اجزا پکې نه وي شامل نو بیا به ورسره موز کیږي جي. دا ملګری تپوس کوي چې بعضې لوښي نن سبا داسې راځي چې په هغې کې پاخه قرآن پاک آیاتونه لیکلی شوي، سوره یاسین وغیره لاندې باندې لیکلی شوي، نو د دغې استعمال او په دې کې اوبه څښلو څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې دغه لوښي کله عام طور استعمالیږي نو د هغې کې د بېادبۍ ډېره لویه خطره ده. نو په دې وجه باندې دغه لوښي که سنبال کېښودی شي نو خو صحیح وی او په هغې استعمال دا نه دی په کار. خامخا به د هغې بېادبي کېږي، بې ځایه به پروت وي، پلیت ځای باندې به راځي، نو د عام استعمال جایز نه دی جي. دا ملګری تپوس کوي چې کوم ځای زخمی شي بدن کې نو ډاکټران چې پټه تړي نو هغه زخمی ځای نه علاوه نور ځای ورسره هم راګیری. مثال په طور پونده زخمی شي په هغې چې پټی تړي نو دا به د پنجې پاسنی حصه ورسره هم راګیریږي. نو چې کله مسه کوي نو د دې به څه صورت حال وي؟ او دویم دا چې د هغې خپې مخې ته چې کومه حصه پاتې شوه او هغه د پټای نه بهر د هغې وینځل ضروري دي او که نه؟ نو جواب دا دی چې کم ځای باندې پټای تړل ضروري وي نو ظاهره خبره ده چې پټای په هغې ځای باندې بعض اوقات الی تړلی شي چې نور ځای به سر راګیر کړی شي. دغه نور ځای چې راګیر کړی شي اگر چې د هغې لاندې ځای زخمی نه دی خو د زخم د حفاظت دپاره د هغې نه پټای تاول دا ضروري وي نو په دغې باندې مسه کول جایز دي. او چې کومه ایسه ښکاري
په هغې وینځلو سره نقصان نه کېږي، د هغې وینځل ضروري دي. که هغه د پنجې څه حصه وي، که هغه د ګوتې څه حصه وي، که هغه د بدن نوره حصه وي، نو د هغې وینځل به ضروري وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه یو هلک ته رور ویلی دی، بیا د هغې نه پس دغه زنانه ولګي او د دغې هلک نورو وروڼو له پای ورکي، نو دغه زنانه د دې هلک څه شوه؟ نو جواب دا دی چې د شریعت په نظر کې د خولې رشتو له هیڅ قسم اعتبار نشته. که یو سړی لګي پردی ښځې ته خور وی، یا یو زنانه لګي یو پردي سړي ته رور وی، نو په دې خولې ویلو سره نه دغه زنانه د ده خور کیږي او نه دغه سړی د دغې ښځې رور کیږي. چې څنګه مخکې اجنبیانو د یو بل نه پرده کول فرض و، د یو بل سره میل ملاپ نه کول فرض و، نو اوس هم هغه احکامات به جاري وي. نو د خولې د وینا له هیڅ قسمه اعتبار نشته. د دې نه علاوه که یوه زنانه د 2 کالو نه کم عمر ماشوم له پای ورکي، نو دغه هلک چې کوم له پای ورکړي دي، دغه هلک به د دغې زنانه زوی شي رضاعي، او د دغې هلک نور وروڼه چې کوم له دغې زنانه پای نه دي ورکړي او نوره رشتې ورسره هم نشته، نو دغه نور وروڼه د دغې زنانه دپاره اجنبیان دي، غیر محارم دي، او دغې ماشوم له د پای ورکولو د وجې نه د دغې زنانه د دغې ماشوم نور وروڼو سره هیڅ قسمه رشته نه جوړیږي. دا ملګری تپوس کوي چې ما په خپل زړه کې صدقه منلې وه، که زما د فلانکې کار وشو نو زه به دوره صدقه ورکوم. دا مې په زړه کې څه پیسې هم مقرر کړې وي. اوس زه مسافر یم، سفر کې یم، نو دا صدقه دلته وکم که کور کې ورکم، که کلي کې ورکم، که جومات کې دا صدقه ورکم، که څه وکم؟ نو جواب دا دی چې دا که زړه کې تاسو مقرر کړي وي، په ژبه باندې تلفظ نه وي کړی، نو دا نه منښته ده، نه نور څه دي، او نه په تاسو باندې د دغې صدقې ورکول لازم دي، ځکه چې منښته وغیره دا د ژبې د الفاظو سره تعلق ساتي. باقي که تاسو په الفاظو باندې ویلي وي، نو بیا دا منښته ده. دا که تاسو ورکوئ نو غریبانانو خلقو له به ورکوي چې په هغې باندې زکات کیږي، په مسجد وغیره باندې دا نه کیږي. او که په مسافرۍ کې تاسو یې دغلته کې غریبانان نه، هغې له هم ورکولی شئ. او که کلي ته رالیږئ دغه پیسې او هغې ته وایي چې دا غریبانانو له ورکوي، نو هم جایز دی، دواړو کې جایز دي. البته که کلي کې ستاسو خپلو خپلوانو کې رشته دارانو کې څوک داسې مستحق د زکات وي او هغې له ورکوي، نو دا به ډیره افضل ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د ماسخوتن لمونځ کې امام سره شریک شو، د هغه نه یو رکعت نیمتلی و، ده نه بلکل هیر شوي و، د امام سره لمونځ ختم کو او بیا یې سنت هم وکړو، بیا یې وتر هم وکړو، بیا ورته وروستو یاد شو چې ما خو امام سره لمونځ نامکمله کړی دی. اوس چې دی کله فرض کوي نو سنت او وتر به ورسره کوي، او که نه ضرورت نشته. نو جواب دا دی چې کله دی دوباره فرض کوي نو سنت به ورسره کوي، او وتر دوباره کولو ته ضرورت نشته. البته سنت او فرض به دی دوباره کوي. دا ملګری تپوس کوي چې دا کور ته کله میلمه راشي او هغه خوراک وکړي، د هغه نه کم خوراک پاتې شي، نو د کور زنانه عموما هغه خوراک نه خوري، نو د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې د زنانه دپاره د نارینه جوټه خوراک خوړل او د نارینه دپاره د زنانه جوټه خوراک خوړل، د دې تفصیل دا دی چې محرم سړی د خپل محرم ښځې جوټه خوړی شي، هیڅ قسمه مسله نشته. دغه رنګې یو زنانه د خپل محرم نارینه جوټه خوړی شي، هغې کې هیڅ قسمه مسله نشته. محرم نه مراد هغه سړی دی چې د کوم سره د دې ښځې نکاح بالکل نه کیږي، لکه لور د پلار جوټه خوري، رور د خور جوټه خوري، خور د رور جوټه خوري، د ماما د تره دا قسمه رشتې، دا قریبي رشتې دي. نو که په دې کې زنانه د نارینه جوټه خوري یا نارینه د خپل محرم زنانه جوټه خوري، نو څه مسله نشته. البته د پردي سړي
یا د غیر محرم سړي جوټه خوړل د فتنې د وجې نه دا مکروه ده، نه ده پکار جي. دا ملګری تپوس کوي چې دلته یو ماشوم دی، د هغه محمد هشام نومو، نو بیا ولا بدل که عبدالمعز ورلنوم کې خود اوس ورته څوک معز وي، نو دی وایي چې دا محمد هشام نوم صحیح او که صحیح نه دی. نو جواب دا دی چې هشام د ډیرو صحابه کرامو نوم دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته راغلی نوم دی. نو که د دې نوم منګه ته معنا معلومه نه وي هم، نو دا نوم صحیح دی. محمد هشام نوم کې خودل بالکل صحیح دی، او اسې د دې معنا عزت کول دی، احترام کول دی، او په عربو کې د هشام لفظ د سخاوت د پاره استعمالېده. دغه محمد هشام نوم بهتر دی، دغه ورلکی دی جی. دا ملګری تپوس کوي چې دا جمعات کې چې کومه چانده کیږي د میاشتې په لحاظ سره 10 روپۍ 20 روپۍ، نو دا جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې مسجد کچری د هغې صد آمدن داسې معقول ذرایع وي چې هغې کې د مسجد تمام ضروریات پوره کیږي، که هغه د بجلی بل دی، که هغه د جمعات نور ضروریات دي، د امام تنخواه وغیره ده، نو بیا خو چاندې ته ضرورت نشته. او که نه د یو مسجد د آمدنۍ څه ذرایع نه وي، نو ظاهره خبره ده هغه جمعات دی، په هغې کې بجلی استعمالیږي، په هغې کې د ضروریات نور څیزونه وي، که د امام تنخواه وغیره ورکول وي، نو هغې دپاره چانده کول دا جایز دی، په دې کې څه حرج نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې د تهجدو وخت کوم څه ټایم نه شروع کیږي، 12:01 نه که د 3 بجو ټایم کې؟ او دویم تپوس دا کوي چې د تهجدو دپاره اوده کیدل او بیا را پاسېدل ضروري دي او که نه؟ نو جواب دا دی چې بهتره خدا ده چې بنده اوده شي او را پاسي، نو تهجد وکړي. او که چېرې یو سړی شپې ویښ وي او د شپې عبادت وکړي، نو دا هم تهجدو کې راځي، اوده کېدل ورله ضروري نه دي. او دویمه خبره دا ده چې د تهجد بهتر ټیم هغه د شپې آخرنۍ 3 حصه ده. آخرنۍ 3 حصې مطلب دا دی چې تاسو وګورئ په نقشه کې چې غروب آفتاب دا څه ټیم کېږي، انور څه ټیم پریوزي، او بیا طلوع فجر وګورئ چې سحر څه ټیم داخليږي. نو د غروب آفتاب نه والے تر طلوع فجر پورې دا په شریعت کې شپه ده. دا چې په 3 تقسیم کې، نو آخرنۍ چې کومه 3 حصه ده، نو دا د تهجد دپاره بهترین او افضل وخت دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس مثال په طور د ماسخوتن 4 رکعاته فرض وکړو، بیا سکار دپاره ووته، په دې دوران کې د اودس مات شو، دی دوباره اودس وکړي، نو اوس به مونځ د سر نه کوي، او که نه صرف دغه 2 رکعاته سنت او 3 رکعاته وتر به کوي؟ نو جواب دا دی چې عامو حالاتو کې بغیر د څه عذر نه په فرض او سنتو کې درمیان کې یو ډیره وقفه ساتل نه دي پکار. او به هر حال باوجود د دې کې یو سړی فرض وکړي او بیا وجې نه د اودس مات شو، دی دوباره اودس وکړي، نو بیا دوباره فرض کولو ته ضرورت نشته، صرف باقی مونځ دې وکړي، نو مونځ بیا برابر شي جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په ولاړه باندې د سورې فاتحې په ځای باندې التحیات شروع کړه، وعلى عباد الله الصالحین پورې چې سبق ووي، نو یاد شو ورته، او بیا سورې فاتحه شروع کړه، نو په ده باندې سجده سهو واجب ده او که نه ده واجب؟ نو جواب دا دی چې د سورې فاتحې په ځای باندې التحیات ویل یا د التحیات سیسه ویل، په دې سره سجده سهو واجبېږي، نو دی به سجده سهو کوي، الی به چې مونځ برابرېږي. دا ملګری تپوس کوي چې 3 رونه دي او 3 خویندې دي، او 4م نمبر خور هغه مذوبه ده. اوس چې د دې میراث تقسیمیږي، نو د دې مذوبې خور حصه به پکې وي، او که بني او دغه مذوبه خور رونو سره پاتې کیږي. نو جواب دا دی چې د میراث حصه به دې ته باقاعده ملاویږي، څنګه چې نور رونو او خویندو حصه ده، دغه شان د دې هم د خور په حیثیت باندې حصه موجود ده. چونکې دا مذوبه ده، د دې عقل هغه به د نورو په شانتي نه وي، نو په دې وجه باندې
پرونو کې یو مناسب داسې رور چې هغه د دې د حصې هغه امین او امانتدار او نگران مقرر شي، هغه ته حواله شي، او د دې خور په ضرورتو کې هغه خپل پیسې نشي خرج کولای، نو د دغه حصې نه د پاغي باندې خرج کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د شریعت په نظر کې د اودس په لحاظ سره معذور دی، نو دا معذور کس چې کله د سحر مزد لپاره اودس وکړي نو دی په هغې باندې اشراق کولی شي او که نشي کولی. او دویم دا چې اشراق دپاره اودس وکړي دغه اودس په تر څه ټیمه پورې وي. او دریم دا چې دغه کس ماشومانو له امامتي ورکولی شي او که نشي ورکولی. او څلورم تپوس دا کوي چې دغه کس هغې خلقو له امامتي ورکولی شي چې هغه په شریعت باندې برابر نه وي. نو جوابات دا دي چې د سحر د ټیم په وتو سره د اودس مات شوی دی، اشراقو دپاره به دی نوی اودس کوي. اشراق چونکې نفل مزد دی، نو دی چې نفل مزد دپاره اودس وکړي نو هغه نور اعمالو دپاره چې کوم تلاوت وغیره وي نو هغې دپاره به نوی اودس کوي. او دغه کس ماشومانو له یا بل چا له امامتي نشي ورکولی، ځکه چې حقیقت کې دی بې اودسه دی، خو لیکن شریعت دی اودس کې ګڼلی دی د ضرورت په درجه باندې، او ضرورت دا دی چې د اودس ټینګېږي نه، معذور دی. نو حقیقي لحاظ سره چونکې دی بې اودسه دی نو لحاظه دی نور چا له امامتي نشي ورکولی. دا ملګری تپوس کوي چې د یو سړي نه ډېر منځونه قضا شوي وي، بیا هغه چلې له لاړ یا 4 میاشتو له لاړ، نو هغې کې خو چونکې هغه سفرانه منځونه کوي، نو که په دغه چله یا 4 میاشتو کې دی دغه قضا منځونه کوي نو دا به سفرانه کوي او که پوره به کوي. نو جواب دا دی که چېرې دغه منځونه د ده نه قضا شوي وي په داسې حالت کې چې د سفر کې نو کور کلي کې د منځونه نو کړي، نو که په سفر کې او په تبلیغ کې دی دغه منځونه قضا راګرځي نو دی به پوره منځونه قضا راګرځي. اصل کې اعتبار دی له دی چې د ده نه په کوم حالت کې منځونه قضا شوي دي. نو که د نه په حالت اقامت کې منځونه قضا شوي دي نو په سفر کې چې راګرځي نو دی به پوره منځونه راګرځي، او که سفر کې تی منځونه قضا شوي او دی په اقامت په حالت کې راګرځي نو بیا به سفرانه راګرځي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړي قسم وخوړه چې زه به تر رمضانه پورې چاول نه خورم، بیا هغه بیمار شو، نو ډاکټر ورته وی چې نرم خوراک کوه، نو هغه ځان له کیچړې پوخ کړ، نو آیا د قسم مات شو او که مات نه شو؟ نو جواب دا دی چې په ظاهر کې اگر چې ریجه یعنی چاول او کیچړې د دې نوم هم جدا دی، د دې مقاصد او اغراض هم جدا دي، خو لیکن که چېرې ده دا کیچړې خوړلی وي نو چونکې د کیچړي بنیاد او اصل جز هغه هم چاول او ریجه ده، نو په دې وجه باندې دی احتیاطاً د قسم کفاره ورکړي، نو دا بهتریږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله ناکله د وړو بولو د ځای نه اوبه لاړې شي، یو خو قطره وي هغه نه هسې بېس اوبه لاړې شي، نو دې سره کپړې پلیتېږي او که نه، او دې باندې غسل فرض کیږي او که نه فرض کیږي. نو جواب دا دی چې د وړو بولو ځای نه چې کوم یو قسم اوبه ځي نو په هغې سره کم از کم اودس خو خامخا ماتېږي، که هغه کپړو سره ولګي نو کپړې هم پلیتېږي، که هغه بدن سره ولګي نو هغه بدن هم پلیتېږي. باقي د غسل د فرض کېدو مسله ده، نو غسل په هغې اوبو سره هغې اوبو وتو سره فرض کیږي چې کومې اوبه د انسان نه د شهوت په حالت کې په جټکې سره اوزي او د هغې نه پس د انسان په شهوت کې کمی راځي مسلسل، نو په دې سره غسل فرض کیږي، عامې اوبه وتو سره غسل نه فرض کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې دا شیطان الله تعالی چې کله راوباسه نو د اسمانونو نه راوباسلی او که د جنت نه راوباسلی، او دویم تپوس دا کوي که جنت نه راوباسلی نو دې نه کوم جنت مراد دی چې کوم کې به مؤمنان ورځي رستو آخره کې هغه جنت مراد دی که بل جنت مراد دی؟ نو جواب دا دی چې په دې باره کې د مفسرینو دواړه اقوال موجود دي. یو قول دا دی چې دی د اسمانونو نه راوباسلی دی، او دویم قول دا دی چې دی د جنت نه راوباسلی دی. باقي جنت کم یو جنت دی؟ انو د جمهور قول دا دی
چې د دین هغه جنت مراد دی چې کوم ته به مؤمنان په آخره کې ورځي، او یو قول پکې د بعضی مفسرینو دا دی چې د دین یو بل جنت مراد دی چې هغې ته جنت النفیس ویلی شي، او دا یو جدا جنت دی د هغې جنت نه چې کوم ته به مؤمنان ورځي په آخرت کې. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بل ته ووایي که ما تا سره خبرې وکړې نو زه به کافر یم، او دی وایي چې دا ما د غصې نه او هغه ته د زور ورکولو دپاره ویلي دي، نو که اوس دی دغه کس سره خبرې وکړي نو څه حکم به؟ نو جواب دا دی چې دا د قسم والا الفاظ دي. نو چې کله یو سړی دا ووایي که ما فلانکی کار وکړو نو زه به کافر یم، او د ده نیت قسم وغیره وي یا کفر نیت نه وي، خو زورونه او دغه کار نه منع کېدل مقصد وي څنګه چې تاسو ووایي، نو په دې صورت کې چې کله دغه کار وشي نو په ده باندې به د قسم کفاره راځي، دی به د قسم کفاره ورکوي، نو الی به د ده ذمه خلاصېږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس اودس کړی دی او هغه سګرټ وڅښه او د هغې نه وروستو هغه مونځ کوي، نو دا اودس مات شوی دی او که نه دی مات شوی دا مونځ کېږي او که نه کېږي. او دویم تپوس دا کوي چې یو کس اودس کړی دی او د هغې نه پس هغه موبایل کې فلم وغیره وکته، نو دې سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي، او ورپسې چې مونځ کوي نو هغه مونځ به کېږي او که نه کېږي. نو جواب دا دی چې اودس نه پس سګرټ څښل دې سره اگر چې اودس خو نه ماتیږي، خو لیکن د اودس چې کوم نورانیت دی نو هغه خامخا متاثره کېږي. نو بهتره خو دا ده چې د سګرټ نه پس دی اودس وکړي، او که د اودس موقع نه وي نو خوله صفا کول دا ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله مونځ کوئ د الله تعالی پاکې فرښتې هغې تاسو خواته حاضري کوي، هغې د انسان د خولې د بدبویۍ نه نفرت کوي، هغې ته اذیت رسی، هغې ته تکلیف رسی، نو په دې وجه باندې خوله پاکول کم از کم دا ضروري دي. او دویم نمبر چې کله بنده اودس وکړي او د هغې نفس فلم وګوري بیا مونځ کوي، نو د دې جواب دا دی چې فلم کتل دا بذات خود ګناه کبیره ده. که چرې یو کس فلم وګوري او د فلم کتو په دوران کې هغه فحش تصورات، غلط تصورات د هغه په ذهن باندې دومره حاوي شي چې د وړو بولو د ځای نه داسې نرمې غوندې اوبه لاړې شي چې په هغې ته په عربی کې مزي ویلی شي، نو دغې سره اودس ماتیږي. البته که دغه اوبه نه وي تلي نو محض په فلم کتو سره اگر چې اودس نه ماتیږي، خو لیکن هغه د اودس نورانیت، د اودس هغه برکت هغه نه وي پاتې چې کوم د فلم کتو نه بغیر وي، نو بهتره دا ده چې د دې نه پس دې اودس دوباره تازه کړی شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی نو د هغه ورور په بهر ملک کې وفات شو، نو 2 ورځې پسې راړو او دفن یې کړ. نو اوس دغه کس تپوس کوي چې زما د روندار د عدت ابتدا به د کله نه کېږي، د هغې ورځې نه چې په کومه ورځ باندې د هغې خاوند وفات شوی یا د هغې ورځې نه چې په کومه ورځ باندې د هغې خاوند دفن کړی شوی دی. نو جواب دا دی چې د دې د عدت ابتدا او شروع به د وفات د ورځې نه کېږي. په کومه ورځ باندې چې د دې کور والا وفات شوی دی نو د هغې ورځې نه به د دې عدت شروع کېږي، د تدفین د ورځې نه به عدت نه شروع کېږي. او د هغې یو واضح مثال فقهاو بیان فرمایلی دی، او غالبا د عمر رضی الله تعالی عنه ارشاد گرامی هم دی. هغې فرمایي که چېرې یوه ښځه حامله وي او د هغې خاوند وفات شو نو د هغې عدت وضع حمل دی. نو که چېرې د هغې خاوند لا تر اوسه پورې په تخته باندې وي او دغه ښځه وضع حمل وشي نو د هغې عدت ختم شو. نو د دې جزیې نه هم دا معلومیږي چې د دغې زنانه عدت چې کوم ته موږ متوفى عنها زوجها وایو، د هغې د عدت ابتدا به د خاوند د مرګ نه کېږي، د خاوند د دفن نه به نه کېږي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ په علاقه کې چې کله بنده جنازې له لاړ شي نو هلته کې د مړي کور والا په څه کپړه یا پوزي کې قرآن پاکونه راوړي، جانمازونه هم راوړي، نو چې کوم داسې شرع ته برابر سړی وي نو هغه ته جانماز هم خور کي او هغه ته
قرآن پاک هم هدیه ورکوي، نو د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې چاله قرآن پاک هدیه ورکول یا چاته د مزد دپاره د جنازې دپاره جانماز غړول د دې بذات خود څه قباحت نشته او په دې کې څه حرج هم نشته. خو که چېرې دا څیز یو معاشره کې د رواج درجې ته رسېدلی وي او خلق دا لازم ګڼي او دا د دین یو حصه هم ګڼي، نو بیا به دا بدعت کې داخلیږي، او که د دین حصه نه ګڼي خو لازمي ګڼي نو بیا هم جایز نه دي، ځکه چې دغه جانماز دی او که دغه قرآن پاک دی دا به په پیسو باندې کیږي، نو که د مړي زړه ښه وي او که ښه نه وي، که د زړه مرضي وي او که نه وي، نو د معاشرې او د رواج د مجبورۍ د وجې نه به هغه جانماز هم اخلي، قرآن پاکونه به هم هدیه کوي، نو بیا دا معامله جایز نه ده، ځکه چې دا د بل مسلمان مال خوړل دي د هغه د اجازت نه بغیر. نو که د دین حصه ګڼي نو بیا خو بدعت کې داخل دی، او که د دین حصه نه ګڼي او لازمي ګڼي نو بیا هم جایز نه دی. چې به هر حال د دې معاملې نه مکمل اجتناب پکار دی او ځانتې ساتل پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې د موس په دوران کې ټوپای غزار شي نو د هغې راغستل او په سر باندې کېښودل جایز دي او که نه؟ نو جواب دا دی چې د موس په دوران کې که ټوپای په سجده کې غزار شوه نو په یو لاس باندې راغستل او زر په سر باندې کېښودل دا جایز دي، دې ته عملی قلیل ویلی شي، دا په موس باندې څه اثر نه غورځوي، او که چېرې بغیر د ټوپای یې مونځ وکړه په دې صورت کې نو هم جایز دی. البته افضل دا دی چې دی دا ټوپای په عملی قلیل سر راوالي او په سر باندې کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د جومات بور دی او هغې کې دوه موټرې لګېدلې دي، یو موټر د جومات دپاره دی، هغې موټر په ذریعه باندې جومات دپاره اوبه راوباسلی شي، او بل موټر لګېدلی دی هغه د حجرې دپاره دی. نو د جومات د بور نه د حجرې دپاره اوبه استعمالول دا څنګه دي، جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې کوم کس بور کړی دی که هغه اجازت ورکړی وي نو بیا خو څه مسله نشته، که هغه دا ویلي چې دا اوبه د جومات دپاره هم استعمالولی شي او د حجرې دپاره هم استعمالولی شي، نو هغه واقف د هغه خوښه ده چې هغه څنګه وقف کوي، عام وقف کوي یا خاص وقف کوي. او که چېرې د جومات په بجلی باندې استعمالیږي نو بیا به هر حال د دې د منع کولو کوشش پکار دی، ځکه چې کم خلق جومات کې د بجلی بل ورکوي نو هغوی که دا وضاحت ورته شوی چې تاسو دا کومه بجلی بل ورکوئ نو دې کې به موږ د حجرې دا موټر بل هم داخلو او هغوی پې خوشحالی، نو بیا د هغوی خوښه ده د محلې والو، او که هغوی په دې باندې نه وي رضامند نو بیا د دې بور د دغې مشین د بجلی دپاره د جومات بجلی استعمالول دا صحیح نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې دوه رونه دي او درې خویندې دي، مشری ورور په تمام جایداد باندې قابض و او دې جایداد د پلار چې کوم جایداد دی نو په هغې کې بعضې داسې دي چې هغې پلار پسې انتقال شوی او بعضې ځمکې داسې دي چې هغه پلار پسې انتقال نه دی شوی. نو د یو ورور او دوه خویندو خو حصه اخیستې ده، اوس یوه چې کوم آخري خور ده نو هغه د ورور نه حصه غواړي، ورور ورله ورکوي، خو ورور ورته وایي چې زه به تاله هغه ځمکه کې حصه در کوم چې کوم د پلار په نوم باندې انتقال والا ځمکې دي په هغې کې به دله حصه در کوم، او چې کوم ځمکو پلار پسې انتقال نشته نو په هغې کې به دله حصه نه در کوم. نو دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده؟ نو جواب دا دی چې د اولاد وراثت والا حق د پلار په ملکیتی ځمکه او د پلار په ملکیتی مال کې وي، برابره خبره ده که پلار پسې د هغې انتقال وي او که نه وي، خو لیکن ملکیت د پلارو په وخت د مرګ کې چې کله پلار مړېده نو په دې صورت کې که چېرې پلار څه ټیم وفات کېده د هغه په ملکیت کې چې څومره هم ځمکې وي که د هغې پلار پسې انتقال او که نه نو دغه ټولو ځمکو کې
چې څنګه د زوی حصہ ده دغه شانتي د لور حصہ ده، نو د زوی دا خبره کول چې انتقال والا ځمکه کې به حصہ در کوم او چې کوم ځمکه انتقال نشته پاغي کې به حصہ نه در کوم، نو دا خبره صحیح نه ده. د لور په تمام د پلار په تمام مملوکه اشیاء کې دغه حق دی. دا ملګری تپوس کوي چې د اشراق او د چاشت آخري وخت کم یو دی؟ نو جواب دا دی چې اشراق منځ دا د نور چې کله روخیږي او 12 منټه کم از کم تیر شي، نو دغه وخت کې نور فارغ شي، نو د دینه د اشراق منځ هغه ټیم شروع کیږي او آخري وخت د دې یو هغه دی چې کم افضل وخت دی. نو افضل وخت د دې هغه د ورځې سلورمه حصہ ده. د ورځې سلورمه حصې کې دنه د اشراق مسکول دا افضل او بهتر دی. د ورځې سلورمه حصې مطلب دا دی چې کله بنده د ورځې سلورمه حصې وخت معلومي، نو دی با په نقشه کې وګوري چې طلوع فجر څه ټیم دی، یعنی د سحر ټیم څه ټیم داخليږي، او دې سره سره به زوالي غروب آفتاب وګوري چې نور څه ټیم پریوزي. نو د طلوع فجر نوالی د غروب آفتاب پورې دا ټوله دورانیه دا ورځ ده. نو چې دا سوره ګنټې وي هغه چې په 4 تقسیم شي، نو ډومبنی چې څو ګنټې دي سلورمه حصہ، انو هغه د ورځې سلورمه حصہ ده. نو په دې کې دنه د اشراق مسکول دا افضل دي. که چېرې یو سړی نه په دې ټایم کې پاتې شو، نو د زواله پورې د اشراق مسکول شي او د دې ورځې د سلورمې حصې نه پس د چاش ټایم شروع شي او هغه در زواله پورې دی. دا ملګری تپوس کوي چې کله امام پسې یو کس موس کوي او امام قرائت کوي، نو د هغه قرائت په معنا باندې نه پوهیږي، نو په هغه معنو کې د غور او فکر موقع د تنشته. نو کده د خپل توجه برقرار ساتلو د پاره د دغه په ځای باندې ذکر اسکار کوي، نو د دې سو حکم دی پس ځل کې د ذکر اسکار کوي. او دویم تپوس دا کوي چې کله یو کس نه یو رکعت نیم وشو او هغه آخري قاعده کې امام سره عبده و رسوله پورې سبق اووي، نو باقی او وخت بده خاموش ناستی ته امام سلام ګرځول پورې. نو په دې دورانیه کې کده التحیات دوباره اووي او یا د نور څه ذکر اسکار کوي، د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کله امام قرائت کوي، نو کده د هغه قرائت اوري او کناوري، نو د لپاره هغه قرائت ته غوږ کې خودل او خاموش ځان ساتل دا دوه خبرې ضروری دي. دی به خاموش ناسوي او بالکل به نه پزړه کې ذکر اسکار کوي، انا په خلی باندې ذکر اسکار کوي. دغه شانتي چې کله دی التحیات کې عبده و رسوله پورې سبق وي، نو دوباره به التحیات نه وي بلکې خاموش بناستی او پزړه کې به نور څه ذکر نه کوي. دغه اوقات دا بالکل د خاموشتیا اوقات دي.